ما چې څنګه تاسو ته وویل چې په سویزرلینډ کې او په یورپ کې داسې ړندو خلکو دپاره پرې کرښې والي وي، دا به کرښې دي. په دې باندې چې کوم ړانده خلک وي نو هغوی پې داسې راشي دا ټولې پټې تېرې شوې وي، نو هغوی چې کله دې پیپونو ته رورسي نو دوی به لاندې څنګه ځي چې زه به ښي طرف ته ځم که ګس طرف ته به ځم، نو هغوی دپاره دا دي. دا دلته کې دوی له دا ټریننګ ورکړی وي، دا A3 لیکلی وي، هغوی داسې وکړي چې یاره دلته کې زمونږ دا لاره ده او دا نښه یې ورله ورکړې چې سیده به ځې بیا به تو شي بیا به بره لاړ شي. دا ټریننګ یې دوی له ورکړی. دغسې دې طرف ته تاسو وګورئ چې دوی دا پایپ ونیسي نو 201 یې ورته لیکلی دی. د دې 201 مطلب اوس دا دی چې هغوی دلته داسې ګوته ووایي ړوند سړی او 201 دلته ورته دا ډاټونه اچولي چې داسې به ځې بیا به داسې ځې. بیا دلته کې که 1 نمبر بس کې ځي که ایرو یې وله ورکړی چې داسې لاړ شي 1 ته به دې طرف ته وځي، دا ایرو ده. نو دوی صرف دلته ګوته ووایي بیا یې دا پیپ نیولی وي او د دې مدد سره دوی روان شي، داسې دا پایپ یې نیولی او دې مدد سره روان شي. نو هلته نه بیا لیفت هم تو شي او رایټ هم تو شي، دا تاسو کتی شي. دا اوس وګورئ دلته نه بیا ړوند سړي ته دا فایده چې هغه دلته نه که لیفت ته تاویږي که رایټ ته هغه نښې باندې ګوته والي نو هغه خپل بس ته مو رسي او خپل مقام ته مو رسي. دا د دې د ترقۍ راز دی. داسې خلک ترقیانې کوي او چېرته مونږ یو بل مړ کوو، یو بل نه برداشت کوو، غرق شو مونږ ته نبي علیه السلام کومې طریقې ښولي او مونږ لګیا یو څنګه ژوند تېرو. مونږ ته د الله حکم څه دی؟ مونږ قرآن پرېښی دی، د الله رب العزت تعلیمات هم پرېښي دي، د الله رب العزت حکمونه هم پرېښي، د نبي علیه السلام تعلیمات هم پرېښي. مونږ ولې زوال پذیر یو؟ مونږ کې د انسانیت احساس نشته. نو پکار دی چې مونږ خپل مزاج بدل کو، سوچ بدل کو، حکمرانان هم بدل شي او عوام هم بدل شي. ډېره مننه. السلام علیکم.